امریکای غلامان یو کني مونږه باقاعده دا ملک چې جوړ دی د امریکای جوړ کړی دی څوک سوال نشي کولای چې لکه زه په کوم ځای کې د امریکای غلام نه یم د بنګال واقع چې کېده امریکای ته مونږ ناستو چې لکه جاز به راځي بیړۍ به راځي مونږ به د انډیا د فوجونو نه خلاصوي مونږ د کارګل واقع چې کېده د انډیا سره په هغې کې لاس مدد امریکای وکړ زمونږ د اټم بم دا کیسه چې وشوله دا ټیسټ چې وشو په هغې باندې بیا دغه راغلی پابندۍ راغلی انټرنیشنل بیا د هغې نه چې مونږ راوتو د دې تاوان طوفان نه بیا دغه امریکې ته مونږ کېناستو تر ننې پورې زمونږ د پاکستان د فوج جرنیل دا چې جرنیل جوړیږي تاسو زه نه وایم زما څه کار دی چې زه ووایم تاسو د جرنل امیدګل انټرویو وګورئ چې هغه وایي زه نامینیټ شوم په طور د پاکستان د جرنیل د ارمي چیف خو د امریکې نه وه خوښه نو زه ما واپس ډرا شوه مسله دا ده چې د امریکې نه وخوښه مسله دا ده چې تاسو دا 20 کاله یا 15 کاله جنگ چې وکړه دا فرنٹ لاین سټیټ په مونږ چې ویله دا فرنٹ لاین سټیټ مونږ د چاو دا مونږ د امریکې د جنگ فرنٹ لاین سټیټ د دهشتګردۍ خلاف په جنگ کې مونږ به طور فرنٹ لاین سټیټ کار کړی دی 18 کاله مو د امریکې دپاره جنگ وکړه بیا چې د امریکې او د طالبانو جرګه کېده په دې کې منځنی کردار چا لوبو پاکستان لوبو پاکستان د چا جرګه کوله د امریکې او د طالبانو بیا چې دا امریکا لاړه دا د امریکې فوجونه چې د افغانستان نه راوتل د ایسټې چرته وه په اسلام آباد کې وه دوی ته یې په څو ورځو په درځنو ورځې دلته پراته په زرګونو فوجیان د هغې ډیپلومیټک پروټوکول ټول بحال دلته د ریمنډې وس واقع کېږي دلته د املکاسي واقع کېږي بیا د هغې نه پسته شرمناک بیانونه د امریکې مونږ وورو چې دا خو $100,000 که مونږه پاکستان خو $100 لکه مونږ ورکړل که $100,000 مونږه پاکستاني ته ورکو دا ډېره د بېننګۍ خبره ده چې هغې وویلې چې پاکستاني سړی خو به مونږ له مور هم راکړي دا خو ملکان سي نو مونږ د کم دغه واقعې ذکر وکړو چې مونږ ووایو چې مونږ یا د امریکې غلامان نه یو یا مونږ د امریکې نه ازادي د امریکې نه د څه ازادي وغواړو د امریکې ازادي نه دلته مونږ آزاد ملک یو دلته د مونږ په کار دی چې د خلکو خدمت وکړو دلته د مونږ عوامي پالیسي راوړو خو بنیاد هغه دی چې پاکستان خو زمونږ نه دی پاکستان خو مونږ جوړ کړی نه دی مونږ ګوره د دغې خاورې خلکو د بلوچستان خلکو د خیبر پښتونخوا خلکو دا تاسو تاریخ وګورئ ژوندی دی دوی هیڅ کله د پاکستان مطالبه نه ده کړې دوی د متحده هندوستان نه د انګریز قبضهګیري یا د انګریز قبضه ماتولو او د هغې د راج ماتولو او د هغې نه د ازادۍ دپاره تحریک چلولی په دې کې دا برخه پاتې شوي دي د پاکستان چې څومره حده پورې دی نو پاکستان چې آزاد شو په 1947 کې په 1948 کې بیا دلته ریفرنډم وشو بیا په ریفرنډم کې مونږ دا ریفرنډم بیا څنګه کېږي په ریفرنډم کې خو مشرف هم مونږ 500 کالو له صدر کړی دی چا صدر کړی دی یو سړی هم نه وایي چې ما خو ریفرنډم هغه شی دی چې بس سرکاري دفتر کې به کاغذ جوړ شي او په هغې ډیشونه ولګي چې دا خلک غواړي حالانکه تاریخ دا دی چې پاکستان خو مونږ جوړ کړی نه دی خو که اوس هم مونږ وایو چې د 1983 نه را په دې خوا چې کله د دې قومونو یو مشترکه او یو متفقه عمراني معاهده وشوه آیین راغی منځته نو په آیین کې بیا دا شرطونه مونږ کېښول چې دلته به هر سړي ته د پاکستان د سټیزن په طور هر سړي ته به هغه بنیادي حقوق حاصل وي کم چې د UN چارټر کې منشن دي په هغې کې به ازادي اظهار رای وي په هغې کې به د جلسې جلوس ازادي وي په هغې کې به د خپل جایداد ساتلو ازادي وي په هغې کې به د موومنټ حرکت